بسم الله الرحمن الرحیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم. د اجرا په سلسله کې مونږه د مفرداتو د اجرا طریقه بیان کړې و چې اسم او فعل او حرف کې بسرنګ تر اجرا کولی شي. نننی درس کې به مونږه اجرا کوو په مرکب کې چې کله په عبارت کې یو جمله طالب ترا شو دی په جمله کې ګڼ الفاظ دي دو دي یا دونه زیات دی پای کې دی ترکیب کول غواړي نو ترکیب نه مخکې به ځان د لپاره اجرا وکړي. نو کله چې په مرکب کې اجرا کې نو وګورئ چې مرکب تعریف نه همیر کې مونږ کړی کنه چې د دو یا دونه زیاتو کلماتو نه جوړ شوی وي. دا مرکب بیا په دوه قسمه باندې دي، مفید او غیر مفید. مرکب مفید چې وین کې په خپل خبره باندې چپ پاتې شي او اوریدونکو دا خبر په جمله خبریه کې او طلب په جمله انشائیه کې معلوم شي، نو دا مرکب مفید دی. نو چې کله مونږ تاسو وکړه چې دا مرکب دی او بیا مرکب مفید دی غیر مفید نه دی، نو بیا به وګورئ چې مرکب مفید خو په دوه قسمه باندې دی. د مفید ته چون کې جمله ویل کیږي، نو جمله په دوه قسمه ده، خبریه او جمله انشائیه. نو کله چې ته په عبارت کې معلومه کی چې دا مثال به تور جمله خبریه ده یا انشائیه ده، نو خبریه او انشائیه موږ ته څنګه معلومیږي؟ داغي تعریف چې طالب تیار دي. نو همیر چې څنګه تعریف کړی دی چې داغي وین کې د رسید او کذب نسبت کولی شنو دا به خبریه او کذب او کذب نسبت نش کې نو بیا به انشائیه. نو مثال به تور مرکب دی بیا مفید دی جمله خبریه ده، نو بیا به غوري چې دغه جملې په اولنی کلمه چې ده اولنی لفظ اسم دی کو فعل دی. که چېرې مثال به تور اولنی کلمه چې داغي اسمون دې ته ویل کېږي جمله اسمیه، او که چېرې اولنی فعل نو دې ته ویل کېږي جمله فعلیه. او تاسو ته ما ویلو چې حرفیه پکې نه راځي، که یو جملې په اول کې حرف راشي نو حرف لري اعتبار ځکه نه چې خو نه مستند کېږي او نه مستند الیه، نو جمله حرفیه پکې نه راځي او اسمیه او فعلیه جوړیږي. بس که مثال به تور دغه جملې وین کې د رسل کو کذب نسبت نشي کېده، نو جمله انشائیه ده، نو بیا به خالی نه ده. ان شاء الله لس اقسام چې تاسو تیاری کوم چې همیر ذکر کړي، امر نهي استفهام تمنی ترجیح عقود وغیرہ دا ټول اقسام. که مثال په تور د مرکب په دغه اقسامو کې نو مرکب غیر مفید چې وین کې په خپل خبره باندې چپ پاتې شي او اوریدونکو ته طلب او خبر معلوم نشي، نو دا مرکب غیر مفید بیا په دوه قسمه باندې دي، تقییدی او غیر تقییدی. تقییدی ته ویل کېږي چې ثانی جز کې دوی دا ول لپاره، نو دا بیا په دوه قسمه باندې دي، اضافي او توصیفي. اضافي مرکب اضافي لکه غلام زید او توصیفي لکه رجل عالم موصوف صفت، نو په دې کې د ثانی جز دا ول لپاره قید وي. او که چېرې مثال په تور مرکب غیر مفید تقییدی نو، نو بیا بغیر تقییدی لکه مرکب بنایی، مرکب معنی صرف، مرکب صوتی وغیرہ. نو دا د مرکب یعنی د جملې د اجرا کولو اجمالا داغي ترتیب او طریقه ده.